السلام علیکم. یو داسې خبر پرون راسي په سوشل میډیا دی او ویډیوګانې مې مو کتې نو ړه مې په ډېر زیات خفه دی او ټول مسلمانان ړه به پې هم ازار شوي. هغه خبر دی د سعودي عرب نه. سعودي عرب کې پرون بله ورځ یو فیشن شو شوې ده او هغه فیشن شو هم و او میوزیک کنسرټ هم و. او فیشن شو کې ډېر کمې کپړې، تاسو ته پته ده انګریزان چې د هغې فیشن شو وه او دا تفریحي اتارټي کړې وه او د هغې مشر ترک الشیخ هم ورته ناست و. دا د یو لبناني فیشن ډیزاینر د ایلی صاحب نوم یې دی، هغې د کپړو فیشن شو وه او بیا پکې ډېر غټ غټ د دنیا فنکارانو میوزیک هم کړی. پای کې جینیفر لوپیز وه، سیلین ډیون وه، نینسی اجرم وه، امر دیاب وه او کمیلا کابیلو وه. دا ټول پکې وو. خو هغې کې د افسوس خبر دا د محمد بن سلمان د ماډرنایزیشن کوششونه دي چې هغوی وایي چې د سعودي عرب معاشره دې ازاده شي، سینماګانې کولاو شوې، فنکشنونه دي، ښځو ته ازادي میلاو شوه او هغې ته ډېر خلک اوس ناست او مختلف دنیا نه وفدونه ځي او فیشن شوز کوي او میوزیک کوي. خو د ټول نه پکې د افسوس خبره دا وه چې په سټیج باندې یو ماډل جوړ کړی و او هغه د خانه کعبې ماډل او په هغې کې سکرینونه لګېدلي او دا هر څه کېده. نو چې کوم مسلمانان ډېر عقیدت لري زمونږ غونته چې موږ د خانه کعبې نه ډېر لري او زمونږ ډېر احترام لرو، هغوی ته معذرت هغوی ته ډېر زړه ته تکلیف رسېدلی دی او دا ډېره د افسوس خبره ده. ماډرنایزیشن پکار دی خو په مقدس عمارتونو زګونو باندې داسې په هغې کې پیش کول د مسلمانانو زړه ازاري. خو د دې یو بل پهلو دی. پاکستان کې څه داسې علما دي چې په وړه وړه خبره حرام او حلال او جایز او ناجایزه فتوی لګوي او که چېرته په بل ځای کې څه معمولي خبره وشي نو فوري په پاکستان کې د فحاشۍ خلاف احتجاج شروع کړي او د جمعې نه پس احتجاجونه شروع شي. خو زه ګورم چې په دغې فیشن شو چې په کم کې ډېر کمې کپړې اچولي شوي او په سټیج باندې د خانه کعبې ماډل ډسپلی باندې وه، هغې باندې زموږ دا ټول علما خاموشه دي. نو د دې دوه وجه کیدی شي. یو خو دا چې دې ټولو مدرسو ته سعودي عرب نه چندې میلاویږي، زکاتونه، خیراتونه میلاویږي، نو د دغه مفاداتو په وجه به بیا د دوی نه خپل دین کې جایز او ناجایز هیر شوي. په وی پی این باندې خو اسلامي نظریاتي کونسل والا د وی پی این حرامېدو فتوا ورکوي، خو په دغې سعودي عرب په دې معامله کې اوس بالکل خاموشه دي. زه سوال کوم د مفتی اعظم مفتی تقی عثماني نه، هغه ولې خاموشه دی؟ هغه ته دا اطلاع نه ده رسېدلی یا د هغه خپل ذاتي مفادات دي، دین وروسته دی او ذاتي مفادات مخکې دي. بیا که وګورې مفتی منیب الرحمان دی، مولانا فضل الرحمان صاحب یو ډېر لوی سیاسي قوت دی او په وړو وړو خبرو د مغرب او د طاغوتي او د قوتونو او د فحاشۍ خلاف احتجاجونه کوي. په دې خبره باندې هغه هم ډېر خاموشه دی. بیا جماعت اسلامي حافظ نعیم صاحب یا سراج الحق صاحب هم څه خبر بیان ما نن وانه اورېدو. بیا لبیک والا خادم رضوي چې په وړو وړو خبرې سر تن سې جدایي، هغه هم خاموشه دی. بیا که وګورې دعوت اسلامي هغه مولانا الیاس صاحب چې هغه ځان ته د سګې مدینه وي، د مدینې سپی ځان ته وي، هغه هم خاموشه دی په دې خبرو باندې. او د ټولو نه اهم چې کم خاموشه دی هغه دی طاهر اشرفي. طاهر اشرفي یو داسې کردار دی چې هغه په هر حکومت کې شاملي او د سعودیانو د خوشحالولو دپاره هغه ټویټ اکثر په عربۍ کې وکړي چې لکه زه ډېر قابل هم یم او ستاسو مرګستیا هم کومه، نو هغه هم خاموشه دی. دلته کې خو په وړو وړو خبرو حرام او حلال او جایز او ناجایزه کوي، خو په دغې ټولو معاملاتو باندې خاموشه دی. نو زمونږ د ملک د علماو او د مولیانو صاحبانو الدین هم د خپل مفاداتو سره دی. یو یونیورسل فارموله نشته چې کم شی په پاکستان کې حرامي په سعودي کې هم حرام دی او په امریکا کې هم حرام دی، او کم شی چې حلالي نو د دنیا په هر ګوټ کې حلال دی. ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ کوم مو نه کتلی نو سرچ کې سعودي عرب فیشن شو او میوزیک کنسرټ، نو د هغې ویډیوګانې چې وګورئ تاسو ته به هم افسوس وشي.
او ډیرو اداکارانو خو په سټیج باندې خپل نور لباس لرکو او ډیر مختصر لباس کې هغه فنکشن اټینډ کو. نو الله دې رحم وکړي، مسلمانان ډیر تیزی سره زوال طرف ته روان دي او دې کې د بل چا لاس نشته، زموږ خپل عملونه دي چې موږ زوال ته روان یو. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.